مونځ دی ستا وندب فی الفطر مستحب کړی شوي دي په واړه اختر کې دا څه ان یطعمه چې خوراک به مخکې کوي ویغتسل غسل به وکړي دوه او ویستاکو استعمال مسواک به وکړي درې ویتطیبو او ځان به خوشبویه کې څلور او ویلبسو احسن ثیابه په خپلو جامو کې چې تاسې قیمتي جامې آب واچې ادي یا نوي جامې او یا دې انځلې شوي جامې خو چې پاکي او مزیداري او بله ویؤدي صدقة الفطر صدقه د فطر به ادا کی دا صدقه د فطر ادا کول پکار دي دا لکه د مانځه نه مخکې چې ته لا مانځه ته روان شوی نه یې نو دا ته مخکې ورکولی شي د دې نه مخکې م ورکولی شي او ډېره بهتره دا ده چې یو ورځ دوه ورځې مخکې ورکړی شي ثم یتوجه الی المصلى بیا به قصدو کې زید یعنې عیدګاه ته خو غیر مکبرین الله اکبر به په زوره ویونکی نه یي ځکه چې د الله اکبر په باره کې اختلاف دی د علماو امام ابو حنیفه وایي چې په زوره تکبیرونه نشته دی په دې کې مسنون طریقه نه ده او دغه چې کوم دا ذکر دی اهم او ذکر چې کوم دی نو دا اخفا دا غوره دی د جهر د ذکر نه سوا د هغه ځایونه چې په کوم ځای کې په شریعت کې په جهر راغلي دي دا د مستثنا دي البته د امام ابو حنیفه شاګردان ابو یوسف او محمد امام شافعي او د هغې سره دا څونه امامان دي هغې ټول وایي چې تکبیرونه وایي او په زوره به یې وایي او سند د هغې دپاره د عبدالعزیز عباس عمل پیش کړی دی حاشیه کې شته دی او ما ته معلوم هم دی دا خلاص و متنفل او بغیر د نفل نه ګورې چې نفل په عیدګاه کې نه د مانځه نه مخکې کېږي او نه وروستو کېږي یو سړي د مانځه په عیدګاه کې پاسې نفل یې کول علي رضی الله عنه ورته ویل چې دا مه کوه هغه ویل په مونځ به مې نه نیسي حضرت علي رضی الله عنه ورته وفرمایل ویل په مونځ به یې نه نیسي خو په مخالفت رسول به دې نیسي ووقتها او وقت د واړه وقت د مانځه د اختر دا ارتفاع الشمس الى زوالها د راختلو د روچتېدلو د نور نه چې یوه نیزه یا دوه نیزې راپورته شي الى زوالها تر د زواله پورې چې دا نور د اسمان د منځ نه زایل شو به د دې ټیم ختم شو اوس دا چې ټیم ختم شو نو مونځ هم ورسره چې کوم دی ختم شو ویصلي رکعتین یا به ووایو چې کوم ځای کې بیا قضا شي ویصلي رکعتین او دوه رکعته مونځ به کوي دوه رکعته مونځ به کوي داسې دوه رکعته مونځ به کوي لکه سهار دوه رکعته مونځ چې سړی کوي او دا څنګه دی مسنیا په داسې حالت کې چې ته وایې سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک به ووایې چې دا ووایې نو په دې ځای به ته اوس ودرېږي که نه نو بیا دلته چې کوم دی تکبیرات الزواید دي نو الله اکبر الله اکبر الله اکبر لاسونه به باقاعده غوږونه لوړې یعنې دا په احنافو په مسلک کې په اووه ځایونو کې رفع الیدین ثابت دي په اووه ځای دغه یو ځای کې دا نو دونه مسلې تساجي کړي دي چې هغه یو ځای کې چا خلاف کړی نو یې ته کافر وي هسې خبره کوم که نه یعنې دوی په اشعارو کې دا دغه کړي دي فقهاو زمونږه چې په اووه ځایونو کې په فقه حنفي کې هم رفع الیدین شته نو دا اوس په زوایدو کې رفع الیدین دی تکبیر اوله کې رفع الیدین دی تکبیر د دغه کې چې کوم دی د ویترو کې چې کله ته دغه وي هلته دغه دی دا ول څونه ځایونه دي ویصلي رکعت خو دا لکه د ځانه علاوه بل څوک منل نه دا د انا مسله ده ټوله دې خبره کاته خرابه کړې ده دا دونه بعد یې پیدا کړی د مسلمانانو په منځ کې ویصلي رکعتین مسنیا چې سبحانک اللهم ودا به ووایې لکه ته چې نیت وتړې که نه نو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک تا تکبیر تحریمه کړی که نه دا ټول به یو ځای نه کوې ادې کړی اوس الله اکبر الله اکبر الله اکبر او زه خو ګورې داسې هم کوم چې او دا تکبیرونه او دا چې کوم دی نو دا به ګورې دا به قبل الزوای دی دا دغه چې ده دا سبحانک اللهم دا به د زوایدو نه مخکې د تکبیر تحریمه نه وروستو دا دواړه جدا جدا دي دا ټیک شه ده
او وهي ثلاث فی کل رکعت. هغه زواید د فقه حنفي مطابق درې دي په هر رکعت کې، درې په یو کې شو، درې په بل کې شو. او ویوالي بین القراتین، قراتونه به یو بل پسې یو ځای کې، یعنې معنا د اول رکعت کې تا تکبیرونه چې کوم دی زواید په اول سر کې ویلې، نو چې کله دویم رکعت ته پاسې، نو په دویم رکعت کې به د قرات نه شروع کړي، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. او چې کله اختتام ته ورسېدې او من الجنة والناس ته وویو، نو بیا به الله اکبر الله اکبر الله اکبر.